د الله حبیب باندې دردونه شروع شو. شپږ میاشتې ته دردونه چلېده. یو ځل حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته وویل وی د عایشې په ما باندې چې کوم دی ډېر لوی تکلیف دی او چې کومه خبره زه یو کومه هغه نه یېرېږي. نبي علیه السلام کله هجرت وکړو نو کفارو په دې کوشش کوو، کوم کفار چې هغه په شرک مبتلا وو په دې کوشش کوو چې په پیغمبر علیه السلام باندې سحر وکړي. زبید ابن عاصم یو کافر و، هغه ته دا خلق راغی وی په دې پیغمبر باندې سحر وکړه چې دی هلاک شي او مونږ ترې خلاص شو. نو ده پې سحر وکړو په چا باندې؟ په نبي علیه السلام یې سحر وکړو. د کجورو په دې دا کجورې چې په کومه کڅوړۍ کې جوړېږي هغه کڅوړۍ کې چې کوم دی سحر واچو. د نبي علیه السلام ویښته مبارک، د سر ویښته، د ګیر مبارک ویښته دا چاله پیسې ورکړلې، پیسې وله ورکړې چې ته ورشه. د نبي علیه السلام یو خادم و، خادم به وله سر منګداو یا به د نبي علیه السلام خدمت به یې کاو، هغه له پیسې ورکړلې وی ته دا پیسې والا او منګس چې کوم دی منګس یې وله ورکړه. په دې منګس باندې سر وله منګس کا، ویښته وله منګس کا، هغه ویښته بیا محفوظ کا، هغه یې محفوظ کړو او راوړو دغه کافر ته یې راوړو. کافر کې د سحر کلمې وویلې، د سحر کلمې هغه ویښته په منګس کې الول کړله، ورسره د کجورې څه دغه یې ورسره هم کېښودو، هغه غوزه یې ورسره هم د کجورې کېښودله په دغې څه کې په دغې ګوډې کې. هغه ګوډه بیا د ګټې د پاسه کېښودو او بله ګټه یې د لاندې کېښودله. په یو دغه کوهي کې په یو زوړ کوهي کې هغه کېښودلو چې په هغې کې چې کله یې پکې کېښودلو دغه کوهي اوبه سرې شولې، سرې د دغه سحر د وجې نه. او د کوهي کې دننه چې کوم بوټي وو دغه بوټو شکل خراب شو، داسې خراب شو چې انسان به ترې یېرېده. د الله حبیب باندې دردونه شروع شو. شپږ میاشتې ته دردونه چلېده. یو ځل حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته وویل وی د عایشې په ما باندې چې کوم دی ډېر لوی تکلیف دی او چې کومه خبره زه یو کومه هغه نه یېرېږي، یېر را باندې غالبه شوي دي، دردونه را باندې ډېر شوي دي د دغه سحر د وجې نه په ما ډېر تکلیف دی. بله ورځ یې ورته ویل چې کوم دی د عایشې الله په ما باندې رحم وکړو. یو دوه کسان هغوی ما ته راولېږل، یو فرشته همداسته، بله فرشته چې کوم دی هغه یو دوه فرشتې سر ته ودرېدلې، یوه سر ته یوه خپو ته او نبي علیه السلام په کټ کې پروت و. دا فرشته د بلې فرشتې نه تپوس کوي وایي دا څوک دی؟ وایي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. په ده باندې څه چل شوی دی؟ په ده باندې سحر شوی دی. چا پې سحر کړی دی؟ وایي لبید ابن عاصم یا د هغه لوڼو پې سحر کړی دی. خیال کې راغله چې کله دا یې وویلو نبي علیه السلام حضرت عایشې ته خبر ورکړ، د الله نه فتوا وغوښتله، الله را جواب راولېږه د هغه فرشتو په شکل کې. نو نبي علیه السلام په خپله لاړ شو، هغه کوهي ته بنډار کوهي ته په خپله لاړ شو، یا یې اصحاب کرام ولېږلو، هغه سحر یې راویستو او چې څنګه سحر یې راویستو د کوهي نه بار راونه ایستلو، دننه پرېښودو. نبي علیه السلام ته حضرت عایشې وی تا ولې چې کوم دی سحر دلته رانه وړل؟ وی ځکه وی څنګه چې نور خلق پې اخته شي، ډېر ناکاره سحر دی او زه پې الله تعالی جوړ کړم. هغه سحر هغه اوبه داسې سرې شوې وې لکه د نکریزې په شان دي د دغه سحر د وجې نه. 11 غوټې دی په هغه سحر کې، 11 غوټې دی او دا آیاتونه هم 11 دي. خیال کې راغله که نه؟ د صورت فلق او د صورت ناس و 11 آیاتونه چې کوم آیات په نبي علیه السلام لوسته هغو ته به سپږېدی کېده تر دې چې هغه سحر د نبي علیه السلام څه شو؟ هغه ختم شو.